د قربانۍ غټ زناور کې څو حصې مقررولی شي نو د هغې تذکره وه. په غوا، میخه، اوښ په دې کې 7 حصې مقررولی شي. اکثریت خلک دا وی په میخه باندې قرباني نه کیږي. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمای هغه وی دا میخه چې کومه ده نو دا د غوا په شانتې ده او په دې باندې اجماع شوې ده، په دې کې څه اختلاف نشته. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم یو قول منقول دی، هغه وی دا میخه چې ده نو دا د غوا په شانتې ده، نو څنګه مفادات د غوا نه حاصلیږي هغه شانتې د میخې نه هم حاصلیږي، چې څنګه قرباني په هغې باندې بلا شک و شبه جایز و نو دکه شانتې په دې میخه باندې هم جایز ده. په دې کې 7 حصې مقررولی شي چې 7 کسان راجمع شي، هغې په شریکه باندې برابري حصې مقرر کړي او هغې څاروی غټ والي نو ټول په هغې کې قرباني کولی شي، هغې دپاره دې کې جایز دي. په ګډو چیلي کې شرکت ناجایز دی. ګډ چې وي هغه هم یو کس به ځان له کوي او چیلې چې وي هغه به هم یو کس ځان دپاره کوي، هغې کې زیاتې حصې نشي مقررولی. کم سړی چې داسې قرباني کوي، غټه قرباني کوي، نو بهتره دا ده ځکه نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د امت دپاره قرباني کړې ده، نو چې کمې حصې مطلب په کور کې 15 کسان دي، هغې دا قربانیو کې یو حصه پکې رسول الله صلی الله علیه و وسلم له مقرر کړي، نو دې وجې نه به ستا قرباني هم قبول شي، ځکه رسول الله مبارک دپاره قرباني قبلیږي. د والدینو دپاره د قربانۍ طریقه دا ده که چېرته والدین ژوندي وي او که وفات شوي وي، هغې دپاره قرباني کولی شي، قرباني جایز ده. که ژوندي وي نو هغې دپاره به هر یو له بېله بېله قرباني مقرر کړي. که مړه وي، که والده دي وي، والد صاحب دي وي، د هغې دپاره بېله بېله قرباني مکمل هغې دپاره نیوی شي. او که ته دا وایې چې یاره یو قرباني زه هغې ته ورسوم، نو یو قرباني ثواب ډېرو کسانو ته هم بخلی شي. قرباني به ځان له وکړي، د هغې وجر به خپل والدینو ته وبخي، یا نور داسې اقربا عزیزان څومره وفات شوي د هغې اجر هغې ته بخلی شي، په دې کې هېڅ قباحت نشته. د بل چا د طرف نه د هغه د اجازت نه بغیر قرباني ناروا ده، چې چا درله اجازت نه درکړی د هغه نه بغیر. ها که چېرته کور کې یو سرپرست داسې وي چې هغه هر ځل داسې کوي، یو خاوند د خپلې ښځې دپاره کوي، پلار د خپل بچو دپاره کوي، نو په هغې کې هېڅ قباحت نشته. که هغې اجازت ورم نه کي د هغې نه بغیر دا قرباني جایز دی دپاره. څاروي اخیستو نه پس ته خلک ځان سره شریک کول، که چېرته یو سړي ځان له څاروی واخیستو ده پکې پیله نیت نه و، نو بیا خو څوک نشي شریک کولی. خو که چېرته ده پکې دا نیت وکړو که چېرته ما سره څوک شریک شو نو زه به پکې هغه ځان سره شریک کړمه، نو د دې دا قرباني بیا جایز د بل سړی ځان سره شریک کولی شي. یو سړی غریب دی او هغه قربانۍ څاروی واخیستو، نو دا د ده دپاره نظر دی، په ده باندې قرباني واجب نه ده، نو دا نظر پوره کول دله جایز دی. دی بل څوک ځان سره نشي شریک کولی، دی به پوره هم د دې ځناور قرباني د خپل ځان دپاره کوي. د ګډ او د چیلی قرباني ځان له بهتره ده چې هغه سړی واخلي، په هغې باندې دې قرباني وکړي. او که چېرته په هغه قیمت کې ښه ښایسته غټ ځناور کې ښایسته حصه کېږي، نو بیا د هغو کې هغه هم بیا بهتره ده. د قربانۍ دپاره څو میاشتې مخکې څاروی اخیستل دا ډیره بهتره ده او مستحب طریقه ده. علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله هغه وی چې ځناور سړی پیله نواري خوراک سکاک په هغې باندې وکړي او ښه تر و تازه کړي، نو دا قرباني ډیره زیاته بهتره ده. د ذبح نه مخکې د قربانۍ د څاروي نه فایده اخیستل دا مکروه دي. که چېرته ځناور داسې وي یا غوا وي، میخه وي، هغه پی کوي، نو د دې پی په خپل استعمال کې نشي راوستی. اول خو علماو طریقه ده ایښې ده چې د دې د تह باندې یخې اوبه تویږي، هغې سره دا پی واپس غیب شي. که بیا هم چېرته هغې نه پی راوځي، نو دا پی صدقه کول که خپله د استعمال که، نو دا استعمال سره د دې څومره قیمت دی هغه به صدقه کې. د حرام آمدنۍ والا کس به ځان سره په قربانۍ کې نه شریکي. کم یو سړي تا ته پته ده چې دا حرام خور دی، سود خوره دی، رشوت خوره دی، نو که دې چېرته په قربانۍ کې چا ځان سره شریک کو، نو د ټولو قرباني دې سره خرابه شوه، د چا هم ونه شوه. د دې یو هیله علما ایښې ده چې دا سړی د چا نه قرض والي، په هغه قرضو پیسو باندې د دې دا قرباني وکړي، هغې له دې بیا قرض ادا کړي، نو د ټولو قرباني بیا دې سره ټیک شوه. بل د اسلامي شاعرو سپکاوی چې کم سړی کوي، هغه سړی چې کم مونځ پورې خندا کوي، ګیرې پورې خندا کوي، دا شانتې نور شاعر الله چې څومره دي هغې پورې خندا کوي، چې کم سړي دی په قربانۍ کې ځان سره شریک کو، نو د چا قرباني هم دې سره ونه شوه. لکه یو سړي ځناور اغستی دی
او دا قربانۍ نه مخکې هغه وفات شو، نو دا زناور اوس په بچو کې د میراث په طریقه به تقسیم شي. که بچي د قرباني غواړي ودي کی او کنی نو بس دا د خرڅ کی، یا که چرته بچو ته وصیت کړي چې دا زناور به زما له طرف نه حلالوي، نو دا وصیت په دې باندې لازم دی، دا قرباني به کوي او د دې غوښه بیا دې نشي خوړی، هغه به بیا فقراو له ورکي. بل د قربانۍ زناور د قربانۍ نه مخکې که چرته مړ شو، که چرته مالدار سړی وي د زناور راوستو او هغه مړ شو، نو دی به بل زناور راولي په هغه باندې به قرباني وکړي. که چرته غریب سړی وي نو په ده باندې بل زناور بیا راوستل نشته، اخیستل په ده باندې لازم نشته. او که چرته د قربانۍ زناور دا شانتې چا نه ورک شي، نو هغه سړی که غریب وي نو بیا خو د باندې نشته، دا قرباني په لازمه نه ده، ځکه د غریب باندې قرباني یو نظر دی، نفلي قرباني د ځان له راوستی دی. خو که چرته مالدار سړی وي، زناور ترې ورک شو، صاحب نصاب وي، نو دا سړی به بل زناور راولي. او که چرته ورک زناور بیا پیدا شو، نو ته په دې کې اختیار دی چې کم یو ځان له ایساري هغه قرباني دی وکړي او بل دی بیا خرڅ کړي. که یو سړی د قربانۍ زناور راوستی دی او هغه دی اوس د قربانۍ زناور خرڅوي، نو د قربانۍ زناور دی نشي خرڅولی. ها په دې صورت کې خرڅولی شي چې دی وي د دې نه اعلی عالم، نو د دې زناور چې څومره قیمت راغو د دې نه بهتر زناور دی والي، د دې قیمت دی پکې ورکړي، نورې پیسې دی ورکړي جمع کړي. خو که هغه یې په اعلی قیمت خرڅ کو، بلې په ادنا باندې واخیستو، چې کمې دا اضافي ګټه ده کړې ده، نو دا اضافي ګټې سره به دی دا پیسې هغه صدقه کوي، د خپل استعمال کې نشي راوستی. د قربانۍ زناور په قرض هم اخیستی شي. که یو سړي ته دا پته وي، بهتر خو دا نه ده چې په قرضو باندې والي، ځکه چې په یو سړي باندې کله قرباني واجب نه ده نو ولې اخلي. خو که چرته بیا هم دې سړي په قرضو باندې زناور واخیستو، نو دی به دا قرض ادا کوي، په دې نیت به علي، نو بیا د قرباني جایز ده، په دې کې هېڅ شک و شبه نشته. بعضې داسې زناور چې غوا شوه، میخ وشه، هغه شنډې وي، بچي نه راوړي، نو د دې قرباني هم جایز ده، دا په شریعت کې عیب نه دی. بعضې زناور داسې وي چې هغې له داغونه ورکړي، داغدار زناور، څه علامت یې پې ذکر کړي د داغون د وجې نه، د دې زناور قرباني جایز ده، په دې کې هېڅ عیب نشته. په کمو څاروو کې چې داسې رسولی شانتې غوټه شانتې راوتې وي، نو دا هم د زناور دپاره عیب نه دی، په دې باندې هم قرباني جایز ده. په پردي فصل کې چې زناور پرېږدي، د هغه د خوراک خو ټیک نه دی، خو د دې اثر په قربانۍ باندې نه پروزي، قرباني دې سره جایز کېږي. که چېرته یو داسې بلار به غواوي حامله وي، که پیله نه سړي ته اندازو شي، نو بهتره خو نه ده چې نور ملاویږي، دې قرباني نه ده پکار، ځکه چې دې سره د یو بل بچي هغه ځان ضایع کېږي. خو که چېرته چا واخیسته، نو دی بیا واپس کولی هم نشي، او د دې قرباني د دپاره جایز ده، دی به د دې قرباني کوي. ها که چېرته د قرباني د اوکا او دننه د دې په خېټه کې بچی راووتو، که هغه ژوندی وي، نو د دې ذبح امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نس باندې هغه چې ذبح کړي، نو هغه هم ورسره خوړل جایز دي. امام یوسف رحمت الله علیه فرمایي، هغه وی چې نه وي بس د مور ذبح د بچي ذبح شوه، هغه هم داسې هم خوړل جایز دي. خو راجح قول د امام صاحب دی چې هغه بچی به هم ورسره ذبح کړي. هغه عیبونه چې په هغې باندې قرباني ناروا کېږي، علماو ډېر زیات ذکر کړي، فقهای کرامو ذکر کړي دي، په احادیثو کې هم د دې تشریح شته، نو د هغې مختصر شانتې داسې تذکره. داسې ګوټ څاروی چې هغه مذبحخانې ته نشي تللی، نو په ده باندې قرباني ناروا ده. یو هغه ګوټ وي چې په خپل هغه زخمی خوک خپه باندې زور خپل وړی شي، نو په ده باندې قرباني جایز ده. او یو داسې ګوډ وي چې درې خپو باندې خو لګیا دي، خو په دې څلورمه خپه باندې هغه خپه نشي خوی، وزن پې نشي برداشت کول، نو په ده باندې قرباني ناروا ده، ناجایز ده. که دومره وي چې خپل وزن پې برداشت کولی شي، ګوډ ګوډ هم ځي، نو بیا هم د ده قرباني جایز ده، په ده قرباني کېږي. یا یو چې د دواړه ښکرونه د بیخ نه وله کټ کړي، که پیدایشي نه وي دا عیب نه دی، که کټ کړي وله اکثریت د بیوپاران داسې کوي چې دی د ښایست دپاره چې زناور ځوان ښکاري، نو هغې ورله د ښکرونه د بیخ نه کټ کړي، نو په داسې زناور باندې قرباني ناروا ده، په دې باندې قرباني نه کېږي. ها که چېرته د درېیمې حصې نه زیات د زناور غوږونه کټ وي، یا که په اوږدوالي باندې کټ وي، په هغې کې لږ شانتې کټوالي، هغه عیب نه دی. خو که د درېیمې حصې نه زیات کټ وي، یا د بیخ نه کټ وي، په هغې زناور باندې هم قرباني نه کېږي. خو که د درېیمې حصې نه کم وي، نو په هغې باندې قرباني جایز ده کېږي.
دړون زناور یا د سترګې د درېمې حصې نظر نه لګي په د باندې قرباني نه کیږي یو سترګې نظر بالکل نه لګي هغه طریقو لمو دا لیکل چې د سترګې طرف ته ورته غیا ونیسي کچرته دی هغه طرف ته را نه غنو مطلب دی په دې وډون دی هغه طرف ته ونه کته اوګه ساروي او یاد ته د درېمې حصې په مقدار باندې لري هغه غیا ونیسي کده تخکاره شراب شي کخکار نه شنو نه برازي ته نو د دې زناور قرباني هم ناروا ده بل چې پوزه کټ شي وي د درېمې حصې نه زیاته نو په دې زناور باندې قرباني نه کیږي که د درېمې حصې نه کمه کټ وي نو په د باندې قرباني جایز ده که داسې زناور وي د هغه ټول غاښونه پریوتي عمر یې پوره خو غاښونه نه نو که چېرته دی خوراک نشي کولی نو بیا خو په دې باندې قرباني جایز نه ده خو که غاښونه نه وي بیا هم د خوراک وغیره کولی شي نو بیا د قرباني جایز ده که د درېمې حصې نه زیاته د زناور لکۍ کټ وي نو په د باندې قرباني ناجایز ده او که چېرته درېمې حصې نه کمه وي په د باندې د قرباني جایز ده قرباني کیږي د غولانځې د دې د کټ کېدو که د چیلې یو اوچ شوی وي نو بیا په دې قرباني نه کېږي او د غوا د میخې د 2 شرط دی که د دې 2 اوچ شوی وي 2 کټ شوی وي خرابي نو په هغې باندې قرباني نه کېږي دا ناروا ده او که چېرته د زناور ژبه دومره کټ شوي چې هغه پې خوراک نشي کولی په هغې باندې قرباني نه کېږي خو که چېرته ژبه یې دومره کټ وي چې هغه پې خوراک وغیره کولی شي نو بیا هم د دې قرباني جایز ده د ډیر زیات کمزوري زناور قرباني هم جایز نه ده چې دومره کمزوري وي چې هغه مذبح خانې ته نشي تللی خوراک څښاک سم نشي کولی هغه هډوکي پکې ټول ښکاري نو دا قرباني دپاره دا زناور ټیک نه دی یا سخت بیمار څاروی په هغه باندې هم قرباني ناروا ده بعضې داسې زناور چې هغه ګندګیانې خوري که چېرته دا زناور د مخکې راوستو مطلب اوښ دپاره 40 ورځې شرط دی غوا میخې دپاره 20 ورځې شرط دی او د ګډ چیري دپاره 10 ورځې دي باندې چې پاک خوراکو کې بیا د هغې د قرباني جایز ده په هغې باندې قرباني کېږي بعضې داسې زناور څه خنثی مشکلي چې هغه هم ګډه وي هم ګډي نو په دې باندې قرباني ناروا ده یا داسې زناور چې هغې سره چېرته انسان بدفعلي کړې وي نو د دې زناور قرباني هم حرامه ده دا نشي کولی دا زناور به ذبح کړي د دې غوښه به بیا سوځې د دې قرباني د دې غوښه هم څوک نشي خوړی د اخیستو وروسته معلومه شوه چې دا زناور د غلا دی لکه یو سړي د زناور واغېستو بعد کې ورته پته ولګېده چې د غلا دی نو د دې قرباني ناروا ده دا سړی به بل زناور راولي که چېرته د ذبح نه بعد ورته پته ولګېده او مالک ولې اجازت ورکړي نو بیا د دې زناور غوښه دی خوړی شي د لیوني څاروي قرباني هم جایز ده چې خوراک څښاک هر څه خپل کولی شي د اخیستو نه وروسته په څاروي کې عیب پیدا شي داسې یو عیب په هغې کې پیدا شي چې لکه سترګې ړندې شي یا بالکل ګوډ شي نو دا که صاحب نصاب سړی وي مالدار وي نو دی به بل زناور راولي او دی به قرباني کوي او که چېرته غریب وي د هغه خو اسم نظر دی به دی به هغه قرباني کوي دپاره دا قرباني کېږي د قربانۍ زناور ذبح کولو وخت کې د غټ اختر د مانځه نه پس ته د وخت شروع کېږي لکه کله چې زناور ذبح کړي نو غټ اختر مونځ به وکړي هغې نه بعد به ذبح کړي چې په ښار کې کم خلک اوسېږي کم ځای کې د غټ اختر مونځ کېږي ځکه په حدیث کې راځي بخاري شریف حدیث دی برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل وی کم سړی چې هغه غټ اختر قرباني کې اول به مونځ کړي بیا به قرباني کړي د هغې نه بعد به ذبح کوي کم سړي د غټ اختر د مونځ نه مخکې ذبح وکړه رسول الله مبارک وي دا ذبح قبوله نه ده دا نه مقبولیږي دا شانتې په نورو احادیثو کې هم راځي بل دا بانډو د کلو خلکو دپاره د اختر هلته چې اختر مونځ نه کېږي نو د اختر د مونځ نه مخکې د هغې د قرباني کولی شي هغې دپاره جایز ده او که چېرته یو سړي د عذر په بنا باندې د غټ اختر مونځ په اوله ورځ نه کو په دویمه ورځ هم کولی شي که قرباني په اوله ورځ نه کا بهتره په اوله ورځ ده په دویمه ورځ هم کولی شي په درېیمه ورځ باندې هم کولی شي خو بهتر وخت دا دی چې سړی د قرباني د سهار په وخت کې وکړي دا ټولو کې بهتر وخت دی که د قربانۍ ورځ تېره شو سړی مالداره دی یا څاروی اغستی دی هغې ذبح نه که نو دا سړی به اوس د زناور صدقه کوي یا که چا نه دی اغستی د هغه زناور قیمت به دا سړی صدقه کوي که شریکانو کې یو کس د ذبح اجازت چاله ورنکړو نه وکیل مقرر کړی دی نه چاله اجازت ورکړی او دې ذبح وکړه نو د چا ذبح مونه شوه په کار دا ده چې هغه نه د اجازت والی یا یو ملګري له د اجازت ورکړي یا د یو وکیل مقرر کړي د وکیل د مقرر کېدو نه بعد د که هغې ذبح وکړه نو بیا د ټولو قرباني دې سره جایز شوه بعضې زناور داسې وي چې هغه په کابو کې نه راځي نو علماو دې ته مکروه لیکلې ده چې کله دا زناور په سر باندې اولي یا په سر باندې غزار ورکړي په دې کې شک او شبه دا ده کېدی شي دی د ډس سره مړ شي کېدی شي د غزار سره مړ شي دننه پکې وینه وچه شي او دې ته پې چاړه راکاږي هغه ځان ونه رپوي نو دا ناروا ده خو که ډېر داسې نو هغه په داسې ځای ویشتل پکار دي چې هغه ورسره مري نه او زر زر په هغه باندې چاړه راکاږي ذبح کړي نو په دې کې بیا لږ ډېر ګنجایش شته او د ذبح په وخت کې که چېرته زناور کې عیب پیدا شو راپرېوتو خپۍ ماته شوه ښکرې مات شو نور څه داسې عیب پکې پیدا شو نو په هغې باندې هېڅ جرم نشته هغې قرباني جایز ده د اسلام په طریقه کې د ذبح کولو څه شرایط دي اولنی خو دا چې ذبح کوونکی به مسلمان وي دویم دا په وخت به د الله نوم اخلي دریم دا چې هغه به مرئي او د سا چې کومه دا نالی ده دا به کټ کوي دا درې شرایط علماو د دې ذکر کړي دي په خپل لاس باندې ذبح کول مستحب ده ځکه چې رسول الله مبارک
په خپل لاس باندې په حدیثو کې راځي قرن والا یو تور یو سپین ګټ په خپل لاس باندې ذبح کړو دا بهتره طریقه ده. خو بل کم سړی کا خپل نشي ذبح کولې نو بهتر دا ده چې ورته ولاړی او طریقې دا ده چې بسم الله والله اکبر یا بسم الله الله اکبر دا دی وی او په باندې چاړه راکاږي. خزه هم خپل قرباني په خپل ذبح کول شي که هغه دومره تکړه زړه وروي نو بعض خلک وي دا حرام شي د خزې به سره دا اسی خبره ده دروغ دي. خزم په خپل لاس خپل قرباني ذبح کول شي هغه د لپاره جایز ده او دا بهتره ده. د ساروي ذبح کول سره آداب دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه روایت کې راځي وی اول به ته چاړه خطر کې پیل نه د زناور مخ کې نه بیا به دومره تیزه سره راکاږي چې زناور ته کم نه کم تکلیف په هغه کې ورسي. په دې حدیث کې چې کوم آداب ذکر شوی اولانې خدا چې چاړه په پیل نه تیر کې او د زناور په مخ کې به نه ذبح کې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مخ کې چا زناور مخ کې چاړه ذبح کوله. عمر صاحب ورته ته د دوزل مرګ ورکه هغه په درب دوره باندې ولې مضبوط غزار ورکو. دویم ادب داده چې ساروي ته راحت ملو شي په ساروي ډېر انتظار نه کې فورن چې کله راولي هغه به ذبح کې یو زناور به د بل زناور په مخ کې نه ذبح کې. د ساروي په ذبح کول وخت کې اوسم خبرو خیال ساتل پکار دی. د قرباني ساروي په اول به خساتل شي مطلب چې زناور راولي هغه د خوراک سکاک د لوګي تک د دې به خیال ساتي. دویم دا چې زبا روزه کول مستحب ده چې د روزه کله زبا وکړو دا بهتره ده. دویم کله چې د حلالې دو وخت نو په نرمه سره به بوزي په سخته سره به هغه زناور نه راکاږي په نرمه سره به اسانتیا سره بوزي. د زبې نه مخ کې ورلا خپې تړل دا پکار دي لکه خپې ولو تړي چې په اسانه باندې رالل شي. په راسملولو کې ور سره نرمي کې ډېره سختی بنه کې د قبلي طرف ته بوله ګس طرف راولي چې هغه نصا په اسانه باندې وزي. دا یو څو شرایط علماء د دې لپاره ذکر کړی دي. خيو علماء دام لیکلي دي چې د ذبح په وخت کې زناور سر مکمل جدا کول دا مکروه دي دا ناروا دي او یا د ذبح نه پس ته فورا ته سرمن وستل هغه یخیدو ته پر یخدل چې پوره سات نوزي نو بیا د هغه نه سرمن وستل شي چې هغه ته پدې کې لګ راحت ملو شي. د ذبح مستحب دعا دادا اللهم اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. یا دا وې کدا چل نور دي اللهم ان هذا منك ولك کدام نشوی له بیا د بسم الله الله اکبر یا بسم الله والله اکبر دا دی وای نو دا قربانی ټیک شو سره صرف بسم الله ویلو سره دا قربانی ټیک ته دا جایز کیږي. د ځای په وخت کې د الله هر یو نوم غستې شي دا جایز دی. که چرته قصدن سړی پرې خونو دا زناور مردار دی او که قصدن نه هیره کې پاتې شونه مسلمان دی مسلمان په ځړه کې په جبه هر وخت کې د الله نومي نو دا هغه دا ذبح کول چې کوم دی دا جایز ده. حق کم یو زناور او کسانو مشترکه راوسته دي نو بیا د دې د غوخه او حصے دی جوړي کې هر یو کس دی برابر حصے دی پدې کې واچي چې څومره غوخه د ټوله دی بیل کې او حصے دی جوړي کې نو هر یو سړی د پاغي باندې تقسیم یا بولو لګي نو دې کې هیڅ شک او شوبه نشته. کله یو کور خبري هغه کې دا تقسیمول بس بیا د غي خپل خوخه د کوي او کنه کوي خو بهتره دا چې بهر سوکینو هغه دی تقسیم کې دا جایز ده. که شریکان په ټول شریکان را یوځي شي او هغه په یوځای ته لګه غوخه پخه کې ټولو پکې راځي نو دام جایز ده. کټول شریکان را یوځي شي هغه یو حصہ مقرر کې چې دا به غریبانان لور کو عموم پدې کې جایز ده پدې کې اس خبره نشته. بهتره ده چې یو حصہ د فقیرانو لا یو رشتہ دارانو لا او یو د خپل ځان لې سار کې کچرته کور غنی نو ټولم ځان لې سارول شي قبل چاله ورنکا پدې کې اس قباحت نشته. د قربانه غوخه د 3 ورځو نه زیاتم سړی ځان سره خوي شي چې څومره خو دې شي هغه د لپاره دا جایز ده خبره پکې نشته. په شریک یو د قربانه غوخه مالدار سړی لم استول شي هغه پړې شي د کوم څه خبره نشته. خا د قربانه غوخه هغه چاله اجرت کې نشي ورکول لکه کساب دراوسته دی یا د جماعت امام دی هغه ته په اجرت کې ورکه دا ناروا ده په اجرت کې نشي ورکول ولا. د نظر قرباني غوخه به ټول فقیران لور کې چې کم چا نظر د قربانه منلی هغه خپل نشي خړې او ټول صدقه کوي فقیران لور کې. په حلال ساروي کې او شي زونه هغه حرام دی علماء لیکلي دي په هغه کې اولنې شي چې کم دینو هغه وینه ده دویم چې کم دینو ده تشو متیازوزه دریم د ډکو متیازوزه سلورم خصوصیتین پنځم حدود یعنی چې کم ځای کې د وینه جمع شي شپږم مسانه ده او اوم نمبر 3 د علما لیکلي دي چې دا حرام دي دا نشي خوړه. د سارو انډه خوړل چې کم خصوصیتین دي دا مکروه تحریمی دي دا نشي خوړه. د قربانه ساروي وینسکل دا نجس ده دا حرام ده د کیسه برکت نشته کسو کوئی د برکت توجه نه کم نو دا ټیک نه ده دا حرام ده. د حلال ساروي سرمن خوړل دا جایز ده کدا ګډ چيله سرمن څوکزان لپخه کی هغه خوړې شي او په خپل استعمال کې مراوسته شي. بهتره ده د غټ اختر په ورځ باندې دا یو غره مستحب عمل دی چې شروعات سړی دا
قربانه د زناور د غوښې نو کی او په دې ورځې باندې روزه نیول لا حرام ده ځکه د الله طرف نه دال یو میلمستیا ده او د هغه د میلمستیا نه اعراض کول دا حرام دي. د قربانې سرمنې حکم دی چې بینی د قربانې سرمنه بل چاله ورکول شي چې هغه مالک جوړ شي. په هغه کې دا سرمنه خپل استعمال کې راوستي شي چا به په خوا مشکیزې جوړولې چا به کټونه بړل اوس خو هغه شیزونه نشته خو بیا هم کچرته څوک مسجد لور کې د مسجد امام لور کوي نو هغه په اجرت کې نشي ورکوي مدرسې لور کوي مدرسې لور ورکول شي هغه په تعمیراتو کې راوستي شي د نور ضرورت په دې باندې پوره کېدي شي. قصاب ته دانش ورکول کې یو سړی قصاب له په اجرت کې دا ورکی دا ناروا ده. د ذبح نمخ کې د ساروي سرمن خرصول دام ناروا د قربانې د ساروي د رسې چې کم دي چې کم باندې ترلې شوی دام صدقه کول دی هغه وخت کې به د دې شیزونو ډیر ضرورت وو اوس په دې وخت کې هیڅ ضرورت نشته خلکو ته ځکه خلکو په نسبت باندې دا شیزونه اسې بیجا دي خلک به لري د ساروي اډو کې خرصول دام ناجایز دي او د دې خرصولم دا ناجایز دي دا